بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو د نن ورځې درس اوري. دا څو جمعې د بعضې عذرونو په وجه باندې درس پاتې و. 30 تنقیحات شوي په پنجپیریانو باندې. 31 نمبر تنقیح دا ده چې صوفیه کرام او دغه شانتې علماء کرام هم د مرګ نه وروسته د جسد مثالي تجویز کوي. صوفیه کرام او دغه شانتې علماء کرام هم، یعنی بعضې علماء کرام او صوفیه کرام، یعنی چې د جمهور دغه نه دی، لیکن بعضې علما او صوفیه کرام د مرګ نه وروسته جسد مثالي تجویز کوي. لیکن هغه حضرات د دې سره، دغه صوفیه کرام او دغه علماء کرام، دغه حضرات د دې سره سره د روح د جسد عنصري سره تعلق مني او قبر ته د اعاده روح قائل دي او د روح او جسم دواړو د جزا او د سزا قائل دي. حتی چې دغه تعلق دغه تعلق د وجنه د میت د سما هم قائل دي. نو که تاسو پنجپیریانو د صوفیه کرامو په شان د دې ټولو امورو قائل یې، نو بیا د هغې په شان عقیده ولیکئ. د دوکې د پاره د صوفیه کرامو نوم مه ایږدئ یا مه اخلئ، یا خو د هغوی مذهب هم قبول کړئ او یا د هغوی نوم استعمالول پرېږدئ. ګوره تاسو ته بعضې وخت په عین مناظره کې پنجپیریان وایي چې ولې صوفیه کرام هم د دې قایل دي، هغوی هم جسد مثالي مني او ښه صوفیه کرام به درته وښیي، لکه تانوي رحمت الله علیه بابا، هغه به درته وښیي. دغسې نور صوفیه کرام هغه به درته وښیي. نو د هغې سره سره ورته هغوی خو د دې قایل دي، خو هغوی د جسد مثالي دپاره د څومره امور دي د جسد عنصري دپاره هغه هم ټول مني. نو تاسو هغه ټول منئ او که نه منئ، نو یا به دا ټول منئ چې کوم صوفیه کرام مني، او یا به د دې ټولو نه انکار کوئ. ځکه چې تاسو د هغې یو جز منئ، یو حصه منئ او بله حصه نه منئ، نو بیا به د دې نه انکار کوئ. لکه مثال په طور باندې حکیم الامت مولانا اشرف التاني رحمت الله علیه، دا د صوفیه کرامو سرخیل دی. دی هم د جسد مثالي قایل دی، لیکن د دې سره سره چې د جسد مثالي قایل دی، د دې سره سره د روح د تعلق، بلکې د دخول او تلبس د جسم عنصري سره مني، یعنی د دخول او تلبس د جسم عنصري سره مني. حکیم الامت لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے لیے بہت کچھ شرف حاصل ہیں، کیونکہ جسد اطہر اس کے اندر موجود ہے. جسد اطہر اس کے اندر موجود ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی جسد مع تلبس الروح اس کے اندر تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ آپ قبر میں زندہ ہیں. قریب تمام اہل حق اس پر متفق ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی اعتقاد ہے، یعنی یہی عقیدہ ہے. حدیث بھی اور نص بھی اس پر دال ہے. نو پیش گئی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ یرزقہ، اشرف الجواب 323 نمبر صفحه. نو چاپ کړی اداره تالیفات اشرفیه، په دغه چاپ کې به دغه صفحه وي. عنوان دی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اولیاء کرام کا حیات برزخیہ کا اثبات. د ابراہیم علیہ السلام او د اولیاء کرامو د حیات برزخیہ اثبات. بل 32 نمبر، نبی علیہ السلام چې کله دنیا ته تشریف وروړی و او په حیثیت د نبی الله او رسول الله متعارف شوی و، نو هغه وخت نبی علیه السلام په جسم عنصري سره و که جسم مثالي سره. 33 نمبر، نبی علیه السلام د خپلو ازواج مطهراتو دپاره خاون او د لوڼو دپاره پلار و،
نو هغه وخت نبی علیہ السلام کم جسم سره و. نبی علیہ السلام هجرت کړی و، معراج کړی و. نو هغه وخت نبی علیه السلام په کم جسم سره و. 34 نبی علیه السلام وفات په کم یو جسم سره شوی دی. 35 نبی علیه السلام په ټولو عزواتو کې شریک شوی دی، زخمی شوی دی. نو دا په کم جسم سره و. 36 دعوت او تبلیغ په سلسله کې نبی علیه السلام ته تکلیف رسیدلی و، مشقتونه برداشت کړي وو. نو دا په کم جسم سره و. 37 د نبی علیه السلام جسم مبارک د روح سره په وصف د نبوت او په وصف د رسالت سره موصوف دی او کنه. دا خصوصي دی. دا ووري نبی علیہ السلام جسم مبارک د روح سره په وصف د نبوت او په وصف د رسالت سره موصوف دی او کنه. د جسم ته نبی ویل کی کنه ویل کی. دا پنځپیران باندې عجیب تنقید. 38 نمبر کده نبی علیه السلام جسم اطهر په وصف د رسالت او نبوت سره موصوف نه دی، نو صحابه د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته دا جملې ولې استعمالوي؟ غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم، کفن رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دغه سي کبور رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا په خطبه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغه او نبی علیه السلام د مخ مبارک نه کپڑا لری کړه او خپل کو او نبی علیه السلام مخاطب کړو او دا الفاظ او فرمایل یا نبی الله. دغه وخت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جسم ته نبی وی، حالان کې روح پکې نشته دی. عقیده ستاسو پنځپیرانو دا ده ولی ابوبکر صدیق داسې یا نبی الله وی. ها دغه سي 39 نمبر د عام مومنانو او مسلمانانو اجساد عنصریه په وصف د ایمان او اسلام سره موصوف دي او کنه. ځان ګنده کې د عام مومنانو مسلمانانو اجساد عنصریه په وصف د ایمان او اسلام سره موصوف دي او کنه. صرف د دې د روح ته مومن او مسلمان ویلې کی کنه، د جسم تم ویلې کیږي. دا راته جواب راکې. او ستاسو جسمونو ته چې تاسو ځان ته مسلمانان وای نو صرف جسمونم صرف روحنم د مسلمان دی او کنه جسم مسلمان دی. که موصوف ندی نو جنت ته به څنګه ځي؟ ځکه چې جنت ته خو به مسلمانان ځي او که اجساد عنصریه ارواح سره مؤمنین او مسلمین ندی نو عالم قبر او برزخ کې د جزاء او سزا نه ولی محروم دي. که داسې ندی نو بیا ولی محروم دي دینه؟ که نبی علیه السلام 41 که د نبی علیه السلام جسم اطهر د روح اقدس سره په وصف د نبوت او رسالت سره موصوف دی، نو بیا د قبر د حیات نه ولی محروم دی؟ او جنت د نعمتونو ولی محروم دی؟ 42 نمبر د نبی علیه السلام جسم اطهر د نبی علیه السلام جسم اطهر په نبی الله یا رسول الله نه منل. آیا دا د اسلام عقیده ده که د کفر عقیده ده؟ دغه 43 نمبر که د نبی علیه السلام جسم مبارک په وصف د نبوت او رسالت سره موصوف او نه ګڼلی شي، نو آیا تمام صحابه رضی الله تعالی عنهم د رضی الله عنهم شرف او د صحابیت شرف به باطل نشي؟ ځکه چې صحابي خو هغه چاته وایي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکړي،
سره د ایمان نه او په هغه باندې ثابت قدم پاتې شي او په هغه ایمان باندې دنیا نه لاړ شي. حالان کې صحابه خو جسد اطهر لیدلې دي، روح یې نه دی لیدلې. 44 نمبر اهل سنت والجماعت د شیخانو د پاره د خصوصي امتیازي حیثیت منی چې دا دوړ د نبی له صلوات و سلام په حجره مبارکه کې مدفون دي. نو هر کله چې په حجره مبارکه کې مدفون شیخین نبی له صلوات و سلام چې په حجره مبارکه کې مدفون شخصیت د نبی له صلوات و سلام نبی الله دی او نه رسول الله دی، نو د شیخینو بس فضیلت باقی پاتې شي چې تاسو پیغمبر علیه السلام په دغه قبر کې پیغمبر نه منئ، د جسم ته پیغمبر نه وایي، د جسم لپاره د نبوت او د رسالت هغه صفت نه منئ، نو بیا د شیخینو فضیلت څه شو؟ بیا خدا د نبی په حجره کې د نبی سره نه دی خښ کنه ستاسو په نسبت باندې. 45 د ځمکې په کومه حصہ کې چې نبی علیه السلام مدفون دی هغه ته قبر النبی علیه السلام ویل صحیح دي کنه؟ قبر د نبی ویل ورته صحیح دي کنه؟ که تاسو مزار اطهر ته قبر النبی صلی الله علیه وسلم وای، نو بیا خو تاسو جسم النبی په وصف د رسالت او نبوت سره موصوف اومنلو، نو اوس دغه جسم د حیات نه ولی محروم غنی او کدی ته قبر النبی نه وای، نو د مسلمانانو په نس دا کفری عقیده ده کنه؟ ده دا خو د مسلمانانو په نس باندې کفری عقیده ده چې قبر النبی ورته نه وای. مدینه منوره کې چې کوم قبر دی چې محمد رسول الله پکې مدفون دی، نو تاسو هغه ته د نبی قبر وای کنه وای؟ کنه وای خو د کفر عقیده ده. کوي نو تاسو په نس باندې دا جسم نبی نه دی. 47 نمبر ستاسو په نس باندې جسد عنصری او جسد مثالی دو جدا حقیقتونه دي او که یو شیز دی، یعنی په اعتبار د عالم دنیا مثالی دی او په اعتبار د عالم برزخ عنصری دی. ستاسو په نس چې کم حق خبره وي واضح کړئ او وای چې تاسو یې کوم رنګ منئ. 48 د روح په جسد مثالی کې داخليدل یا د هغې سره تعلق قائمېدل په ادله اربعو کې کم یو نه ثابت دی؟ وایي تاسو د روح په جسد مثالی کې داخليدل یا د هغې سره تعلق قائمېدل په ادله اربعو کې کم یو نه ثابت دی؟ مونږ خو وایي که تاسو تعلق منئ، که تاسو تلبس منئ د جسدي عنصري د پاره، نو خو صحیح دی وی منی. خو تاسو جسد مثالی منی، نو موږ د جسد عنصري د پاره د تعلق او تلبس دلایل پیش کو. هر چې موږ قائل د تعلق یو، د جمهور کول د تعلق دی، نو تاسو د جسد مثالی د پاره د تعلق یا تلبس کول ذکر کوي، یو حدیث ذکر کوي، آیات ذکر کوي. خجی 49 نمبر تاسو خپل جسد مثالی کچرته دغه خپل عقیده یعنی جسد مثالی د اثبات د پاره د شنو مارغانو والا حدیث پیش کوي، نو سوال دا دی پنځپیران پیش کوي کنه د شنو مارغانو په ججرو کې، نو هغه پیش کوي د شنو مارغانو والا حدیث پیش کوي، نو سوال دا دی چې آیا د شین رنگ مارغان د انسان مثل جوړې دی شي؟ سوچو کې کنه د شین رنگ مارغه د انسان مثل جوړې دی شي؟ نه، حقیقت دا چې انسان دی او مارغه دی، په دې کې هیڅ مماثلت نشته دی. لہذا مارغه څنګه انسان د پاره جسم جوړې دی شي؟ جنتیان به په جنت کې په انساني 50 جنتیان به په جنت کې په انساني شکل سره وي که حیواني شکل سره؟ او یو بدر تور کې بل وې ما الکه که د انسان د پاره د مارغانو شکلونه منتخب کول دا صحیح وي، نو حیزر حیات ته چې کارغه وي بیا په ولې غوسه کیږي؟
بیا خو مغه وسه کېږي بس په دنیا کې هغه ته مونږ کارغه وایو نو بیا په کارغه باندې ولې خپه کېږي شیخ طیب ته ټپوس وایو نو ولې په خپه کېږي مخه پکېږي وای اخرت کې ول الله ورکی خزه شیخ طیب ته توتی وایو زی توتی ګور د پیغمبر ستاسو پنځ د پیغمبر روح به د شین توتی په ججوره کې وي بس مونږ شیخ طیب ته شین توتی وایو خپه کېږي خو په نه ورته بهرحال دا هغه جمله معترضه وه